ها بسم الله الرحمن الرحیم. اوس درس د قوه. قوه هغه عامل چې متحرک جسم ساکن جسم متحرک کړي. قوه بلل کیږي. ها یو جسم دا په دغه باندې قوه وارده سوله. صحیح ده؟ قوه ور باندې وارده سوله او دغه جسم کې حرکت منځته راوړ. څه شی منځته راوړ؟ حرکت منځته راوړ. یعنی حرکت او قوه. حرکت منځته راوړ یعنی دغه جسم حرکت سے دا سبب چی شیسو؟ قوه شوله. صحیح ده؟ دغه تا سویلی سی امدغه خپلا تا سبب تا سویلی سی قوه ویلی سی. سی دغه حرکت دی جسم دی حرکت سی چی شی سبب سو آغا با چی شوی؟ قوه وی. صحیح ده؟ خواه بل یو جسم دا پا حرکت بانده روان ده. اینه؟ پا حرکت ده. خو وی قوه ور باندې چی شو که اغیز وک یو سبب یو چی شی ورته مخه تسول سیدای چی شی سه د حرکت د مخنیوي سبب سه. صحیح ده؟ د حرکت چی شی سه د مخ نیوي سبب شو. دا هم چی شی ده؟ قوه ده. دی پوس ولا کنه یو جسم د حرکت سبب کیږي یو عامل ده. یو جسم د حرکت سبب کیږي یا یو جسم د درېدو د حرکت د مخنیوي سبب کیږي. دغه دواړو ته څه ویلی سي؟ قوه ویلی سي. صحیح ده؟ خو دغه کې مهمه خبر څه ده؟ هغه دغه ده چې قوه یو وکتوري کمیت ده. یاداشت یعنی قوه یو جهت ته اړتیا لري. ها اوس فرض مثال موږ ته ووایي چې شپږ نیوټنه دا وروسته بیا نیوټن هم موږ تاسو ذکر کوو. صحیح ده؟ یا به مخکې د دې نه چې موږ تاسو دا ووایي واحد به ذکر کوو د قوې واحد. ها د ام کے اس په سیستم کې د قوې واحد نیوټن دی. یو نیوټن یو دیسی ګرام نه ودرېږه زه دلته یو نیوټن مساوي کیږي یو کیلوګرام ضرب د متر پر سکند مربع سره مساوي. صحیح ده؟ یو کیلوګرام ضرب د متر پر سکند مربع سره مساوي دی. در سره ولیکئ نیوټن. د هغه مقدار قوې څخه
عبارت ده چې په یو کیلوګرام کتله کې دیو یو متر پر سکند مربع په اندازه تعجیل منځته راوړي. ګوره یو نیوټن اپورته مې درته لیکلی هم ده یو نیوټن مساوي کیږي یو کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع. مطلب څه شی سو یو نیوټن څه شی سو ها زه دلته تاسو ته دا واضح کوم دا فرض مثال یو کیلوګرام څه شی ده کتله ده صحیح ده یو کیلوګرام کتله ده او د ا په موقعیت کې قرار لري د ا په موقعیت کې څه شی لري قرار لري نو یو نفر دا په دغه باندې قوه وارده کړله چې شي کړله قوه وارده کړله قوه یې ور باندې وارده کړله ان دلته ترتلی کما قوه یې ور باندې وارده کړله او دای په حرکت راوستله چې شکل د په حرکت باندې راوستله نو په حرکت باندې چې راوستله نو همدغه یو کیلوګرام کتله کوم موقعیت ته لاړه بی موقعیت ته نو کله چې بی موقعیت ته لاړه نو دغه کې دلته تعجیل وکنه تعجیل منځته راوړ چې شی منځته راوړ تعجیل منځته راوړ هغه د څومره مقدار په اندازه و یو متر پر سکند مربع په اندازه و نو دغه ته څه ویلی سي یو نیوټن وایي دغه ټول هغه ته څه ویلی سي یو نیوټن قوه وایي یو نیوټن قوه. بل سدا د سی جی اس په سیستم کې د سی جی اس په سیستم کې د قوې واحد ارګ ده نه وبخي ډېر زیات وبخي ډاین ده اوس رځو دا ډاین څومره ده صحیح ده د هغه مقدار یعنی ډاین د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په یو ګرام کتله کې د یو سانتی متر پر سکند مربع په اندازه تعجیل منځته راوړي. تعجیل څه شي کې منځته راوړي. دلته اوس موږ تاسو دغه داسې په مثال کې واضح کولی شو. دلته یو ګرام صحیح ده او دا یو ګرام صحیح ده نو اوس دغه باندې قوې عمل وکړو صحیح ده یعنی فورس څه شی ده قوه ده قوې ور باندې څه شي کړو عمل وکړو نو دلته چې شي کړو تعجیل منځته راغی چې شي تعجیل یو سانتی متر پر سکند مربع په اندازه
تعجیل منځته راغی نو دغه ته څه ویلی کېږي آفرین یو ډاین قوه بلل کېږي پې پوه شولې که پوه نه شولې هو آفرین شابسې ډاین مساوي کېږي 1 ګرام ضرب دی سانتي متر پر سیکنډ مربع سره مساوي کېږي قوه د انګلیسي په څه شي سره ښودل کېږي د انګلیسي اف په توري سره ښودل کېږي ها فرض مثال موږ ته ووایي چې 8 نیوټن قوه د شمال په لوري ها شمال لوري کوم خواته ده ها ګوره یو موږ تاسو دلته چې اوس کوم وخت دغه وخت کې اوس موږ تاسو یو که نه دا په رسم په 2 بعدي فضا کې نه یو موږ 3 بعدي فضا کې یو صحیح ده نو 3 بعدي فضا کې یو موږ تاسو 2 بعدي سطح کې نه یو نو دلته چې موږ تاسو شمال جنوب دا شی موږ تاسو معلوم دي شمال کوم خواته ده جنوب کوم خواته ده ختیځ کوم خواته ده لویدیځ خو په سطح باندې ګوره یاد ساتئ همیشه د پاره شمال جنوب دا تاسو ټاکئ هر خواته چې کوم کاغذ وي سطح وي یعنی مطلب تخته وي کمپیوټر وي هر څه شي وي تاسو بعدونه ټاکئ یعنی اطراف ټاکئ نو اطراف سے تاسو ټاکئ اولنی اطراف سے تاسو ټاکئ پورتنی به تاسو شمال ټاکئ پورتنی به شمال ټاکئ دغه دا در سره زده کړئ پورته به همیشه د پاره شمالي اوس کاغذ تاسو ته پروت ده دا اوس ما سره کاغذ ده دا وګورئ زه تاسو ته دلته ټاکم دلته وګورئ دغه دا اوس یو کاغذ ده که نه دنه کاغذ مې درته اوس په دغه باندې غواړم چې څلور طرفونه وټاکم نو داسې ټاکئ پورتنی به څه شی وي آفرین دا به شمال ټاکئ اوس وګوره دا کاغذ پورته شمال صحیح ده نو چې دا شمال څخه ښکته خواته به څه شی وي آفرین دا به جنوب سي ان شاء الله واضح شو نو همدغه خبر موږ تاسو کوله چې بیا دغه خواته هم طرفونه دي ښي خوا او چپ خوا ها نو اوس تاسو دغه ټاکئ پورته شمال څخه ښکته خواته به څه شي وي جنوب ښي خواته ختیځ یا شرق صحیح ده دغه لویدیځ یا غرب ان شاء الله واضح شوی وي په خط هغه باندې په صفحه باندې په سطح باندې یا په کاغذ باندې یا په تخته باندې په دغه ډول باندې به موږ تاسو اطراف ټاکو په پوه شئ کنه ها کله چې دا تاسو وټاکئ دا تاسو که در سره لیکئ وی لیکئ صحیح ده ها که تاسو ته یاد وي بیا مشکل نشته اوس وګوره موږ ته یو مثال کې وایي چې 15 نیوټن قوه د شمال په لوري دلته وګورئ دا موږ تاسو څنګه ټاکو 15 نیوټن نو تاسو موږ تاسو څه شي کوو یو خط ورته ټاکو چې 15 واحد وي صحیح ده 15 واحد وي دا وګوره 15 واحد وي دا داسې 1 2 3 4 دی 15 ها دا وګوره شمال لوري شمال لوري خو اوس درته معلوم څه کنه نو دا وګوره شمال په لوري باندې څومره قوه سوله 15 نیوټنه آفرین 15 ګوره دلته وګوره دا 15 چې دا 15 دا 15 چې دا
موږ او تاسو ته څه شي ښیي د دغې ویکتور اوږدوالی ښیي قوه به موږ په ویکتور سره ښیو ځکه ویکتوري کمیت ده صحیح ده نو د ویکتور اوږدوالی څومره وي هغومره موږ ته به اندازه وي لکه 5 نیوټنه نو 5 نیوټنه به زیات وي 3 نیوټنه د 5 نه به کم وي نو دومره ویکتور به رسموو چې د دروی په اندازه وي پې پوه شولئ که پوه نه شولئ او بل ویکتور جهت به موږ ته د قوې جهت راښیي د ویکتور مقدار به موږ ته د قوې مقدار راښیي او واحد خو لکه فرض مثال دلته اوس وګوره موږ ته وایي چې 3 نیوټنه قوه د ختیځ په لور صحیح ده یعنی ختیځ څه شی شرق په پوه شولئ نو موږ او تاسو داسې یو ویکتور ورته رسموو دلته وګورئ نه ویکتور رسموو ها ویکتور هم رسم که نو ګورو 1 نیوټن 2 نیوټن وګوره 1 نیوټن داسې 2 نیوټن او 3 نیوټن صحیح ده نو دا 3 نیوټنه د څه شي د شرق په لور انشاءالله واضح شوی وي یا موږ او تاسو ته ووایي چې 4.5 څو 4.5 نیوټنه قوه د جنوب په لور ها نو موږ تاسو څنګه کوو داسې یو خط رسمو داسې صحیح ده نو اوس دغه ورباندې کوو دا به سي 1 2 3 او دا به سي 4 ښه توجه وکړئ دغه چې دا پوره 1 نیوټن څه دغه خوا یې 2 نیوټنه دا یې 3 نیوټن څه دغه 4 نیوټن څه دا وګوره نیمایي د دې هغوی نو دا 0.5 نیوټن څه نو ټول چې موږ تاسو جمع کړو 4.5 نیوټن کېږي خو کوم خواته جنوب خواته دا وګوره جهت د جنوب خواته ده انشاءالله واضح شوی به وي په دا در سره متلاقي قوې ها کله چې په یو جسم 2 یا څو قوې داسې عمل وکړي چې د عمل مطلب څه شي اغیز خطونه یې سره موازی نه وي او په یو ټکی کې یو بل قطع کړي دا قوې دي د متلاقي قوو په نوم یادېږي ها دلته وګوره فرض مثال یو جسم ده دا وګوره یو جسم ده دا اوس یو جسم ده په دغه باندې یو جسم دغه خواته چې شي کوي قوه واردوي صحیح ده بل جسم چې ده دغه خواته قوه ور باندې واردوي دغه ته اوله قوه وایو یعنی مطلب F1 وایو دغه ته F2 او بل جسم دغه خواته قوه ور باندې واردوي دغه ته به څه وایو F3 به ورته وایو نو دغه داسې د یو جسم باندې 3 قوې عمل کوي خو د عمل هغه چې شوي موازي نه وي دغه اوس وګوره موازي وي فرض مثال لکه دا F1 څه دغه F2 څه
دا چې څه F3 څه نو د دغو چې کوم دی اغیز خطونه دي ټول سره موازي دي خو دیغو موازي نه دي چې شي نه دي موازي نه دي نو دوی یو بل په یو نقطه کې سره کته کوي چې چېرته موږ دغه ته امتداد ورکو داسې امتداد ورکو دغه ته او ګوره داسې امتداد ورکو صحیح ده داسې امتداد ورکو او دوی چې دغه خواته امتداد ورکو داسې صحیح ده نو ټول په یو نقطه کې کته کوي یا د دوی د اغیز نقطه یو بل خطونه سي دي یو بل هغه کړي قوه وارده کړې ده چې د دغه خواته امتداد ورکړي ټول په دغه قوه په یو نقطه یا په یو جسم کې راټولېږي نو موږ تاسو که چېرته دغه خطونه وګورو د F1 خط د F2 او F3 د دغو قوو خطونه وګورو ټول په یو جسم باندې چې شي کوي اغیز کوي په پوه سولی که پوه نه سولی یا خو امکان ولري په یوه نقطه کې وګوره اغیز وکړي دلته وګوره په یوه نقطه کې اغیز وکړي نو دغه ته امتداد ورکو او دغه ته امتداد ورکو وګوره ټول په یوه نقطه کې سره چې شي کړه کته کړه که چېرته په یوه نقطه کې سره کته نه کړل په یو جسم کې سره کته کړي یعنې ټول په یوه نقطه یو جسم باندې چې شي کوي اغیز کړی ده دغو قوو ته څه ویلی سي متلاقي قوې وایي صحیح ده واحدونه دي ښه واحدونه نه دي واحدونه یو پر بل تبدیل کول ښه موږ تاسو خو د قوې واحدونه یو پر بل تبدیل کول لکه څنګه یو پر بل تبدیل کول اوس شپږ اس مثال شپږ نیوټنه څو ډاین کېږي د ډاین له جنسه څو ده که نه مخکې د دې نه چې موږ تاسو د مختلفو عددونو لکه شپږ او هغه کوو نیوټنه څو ډاینه کېږي اول راځو چې یو نیوټن څو ډاینه کېږي اول دا موږ تاسو وایي دغه له مخکې موږ تاسو چې شي کوو تقسیمولی سو هغه په لاس راوړلی سو مثال نه یا او مثال در سره ولیکئ مثال یو نیوټن څو ډاین کېږي ها دلته اوس وګوره ښه ورته متوجه اوسئ اول موږ تاسو لیکو یو نیوټن مساوي کېږي د څه شي سره مساوي کېږي نه یو کیلوګرام ضرب د متر پر سیکنډ مربع د دغه سره مساوي کېږي ها که چېرته د بل خواته موږ تاسو وګورو یو ډاین صحیح ده د څو سره مساوي کېږي یو سانتي متر وبخئ یو ګرام ضرب د سانتي متر پر سیکنډ مربع سره مساوي کېږي صحیح ده نو موږ تاسو دا یو نیوټن چې ده یو نیوټن دا وګوره یو نیوټن څنګه هغه کولی سو چې ډاین سره مساوي کړو انشاءالله واضحه شوې وي ښه د هغې دپاره نقطه په دغه ځای کې موجوده ده دا وګوره ګرام باید واړول سي وبخئ کیلوګرام باید واړول سي ګرام ته بیا متر واړول سي سانتي متر ته سیکنډ خو هغه سیکنډ هغې کې هیڅ فرق نشته انشاءالله واضحه شوې وي ښه موږ تاسو سیدا پیدا کوو دلته ورته څه شي کوو یو کیلوګرام مساوي کېږي 1000 ګرام سره صحیح ده 1000 ګرام ته بیا یو متر مساوي کېږي 100 سانتي متر سره نو اوس راځو دا دواړه قیمتونه دلته په اوله رابطه کې موږ تاسو وضع کوو انشاءالله اوله رابطه کې وضع کوو صحیح ده په اول هغه کې خپله به موږ ته په لاس راکړي ښه اوس راځو یو نیوټن مساوي کېږي
نو دا به چی ګرام ته اړو چی ته وو ګرام ته اړو نو څو لیکو موږ تاسو زر ګرام سره ضرب دی آفرین سل سانتی متر پر چی شي سیکنډ مربع خو هغه سیکنډ مربع نو اوس یو نیوټن مساوي کیږي عددونه ضربو ضرب دی زر ضرب دی سل صحیح ده پاتې چی شي ګرام پاتې څه صحیح ده بل چی شي پاتې څه سانتی متر پر سیکنډ مربع صحیح ده یو نیوټن مساوي کیږي دا د سیمه تاسو لیکلی سو سلس په توان دی 15 صحیح ده یعنی لس 15 وارې ضرب کو نو چې شي په لاس سره کوي آفرین دا د لیکلی سو ها یو لک صحیح ده یعنی یو لک بیا د سیم لیکلی سو سلس په توان دی 15 یعنی لس 15 وارې ضرب کو یو لک په لاس سره کوي ان شاء الله واضحه سوله خبر ها نو اوس رځو بل خبره په دغه کې پاتې چې سوله دغه ګرام ضرب د سانتی متر پر سیکنډ مربع د چی سره مساوي ده د ډاین سره مساوي ده په پوه سوال کنه د ډاین سره مساوي ده نو موږ تاسو دغه ته چی لیکو ډاین لیکو نو یو نیوټن یو لک ډاین کیږي صحیح ده ها اوس دلته بل خبره ده یو ډاین څومره کیږي یو ډاین دلته وګورئ ورسته ولیکئ یو ډاین سدا یو ډاین وګوره یو ډاین صحیح ده څومره نیوټن کیږي نو موږ تاسو څه کوو دواړه خواوې په دغه باندې ویشو لس په توان دی 15 باندې ویشو صحیح ده لس په توان دی 15 باندې ویشو یا په یو لک باندې ویشو یو خبره ده نو اوس تیار لیکل سوی ده خو متوجه اوسئ تیار لیکل سوی ده یو نیوټن مساوي کیږي لس په توان دی 15 صحیح ده د ډاین سره ها دواړه خواوې موږ تاسو دلته هم چې شکو لس په توان دی 15 باندې ویشو دلته هم لس په توان دی 15 باندې ویشو صحیح ده ها لس په توان دی 15 لس په توان دی 15 سره ختميږي صحیح ده چې شی پاتې کیږي ډاین مساوي کیږي د چی سره یو نیوټن پر لس په توان دی 15 غواړو چې لس په توان دی 15 صورت ته ویسو چې شي کو صورت ته ویسو نو یو ډاین آفرین مساوي کیږي لس په توان دی کله چې صورت یو عدد دی صورت نه مخرج ته مخرج نه هغه ته صورت ته وړي نو د توان علامه تغییر کوي منفي 15 نیوټن سره دا غي یو اوله اوس یعنی نیوټن نظر چې شتا ډاین ته دومره سره مساوي کیږي او ډاین نظر نیوټن ته څو سره مساوي ده دای بل عربي مثال د سدا اته نیوټن حسید سو ډاین کیږي متوجه اوسئ موږ تاسو په تناسب په ډول باندې هم حل کولای شو هغه بیا بیخي اسانه ده دلته اوس ګوره څنګه ده دای چې شي راکړه ده نیوټن ډاین رانه غواړي نو موږ تاسو دغه دوه رابطې دي دا به تاسو لیکوي د څه به لیکي ډاین او بل چې شي نیوټن دلته به ولیکو نیوټن ها اته نیوټن څو ډاین کیږي صحیح ده یو نیوټن لس په توان دی 15 سره مساوي ده بس دا تاسو زده اخري واحد به ورسته ورسره لیک ان شاء الله په پويس ولای دا وګوره اوس چې شي کو دا په دغه کې ضربو دا په دغه کې ضربو واضح اسوله ها نو اوس اکس واره یو اکس اته ضرب دی لس په توان دی 15 صحیح ده نو اکس مساوي کیږي اته ضرب دی لس په توان دی 15 اچ شي سره ډاین سره نو اوس اکس موږ تاسو ها
موږ تاسو هدف دغه وکنه چې دا څو کېږي نو 8 نیوټن مساوي دي څو سره څه 8 ضرب د 10 په توان دي 15 ډاین سره مساوي څه دم پیدا کړ صحیح ده دا یو مثال اما یې لیکه یو بل مثال هم سیده درته حل کوم ها فرض مثال موږ ته وایي چې مثال څلوېښت زره صحیح ده څلوېښت زره ډاین څو نیوټنه کېږي واضحه څه خبره ها نو تاسو به همدغه رابطه ورته ولیکئ وګوره اول چې هر یو مخکې کوي مشکل نشته نیوټن او بل چې شی ډاین دا دوه رابطې به ورسره ولیکئ خو ډاین به د ډاین لاندې لیکي نیوټن به د نیوټن لاندې لکه څنګه څلوېښت زره وګوره ډاین لاندې مې ولیکو څو نیوټنه کېږي دا موږ پیدا کوو که چېرته یو نیوټن لس په توان دي 15 ډاینس بس دا نور څه شی نشته پکې ها نو اوس طرف او وسط به کوي صحیح ده طرفین او وسطین به کوي یعنی مطلب دا به په دغه کې ضرب کې او دغه به څه کې په دغه کې ضرب کې ایکس والا همیشه د پاره مخ کې لیکي نو ایکس په لسو کې لس په توان دي 15 کې ضرب نو لس په توان دي 15 ضرب د ایکس مساوي کیږي صحیح ده یو په څلوېښتو کې ضرب کو څلوېښتو زره کې نو هغه څلوېښت زره واضح سواله ها اوس دواړه خواوې موږ تاسو ویشو د کس په ضریب باندې لس په توان دي 15 ها اوس راځو لس په توان دي 15 ضرب د ایکس مساوي کیږي څلوېښت زره دا هم لس په توان دي 15 دا هم لس په توان دي 15 صحیح ده ها لس په توان دي 15 لس په توان دي 15 سره ختميږي صحیح ده نو پاتې چې شي ایکس ها اوس رځو دا د لیکو انکشافي حالت لیکو څلوېښت زره دغه ته انکشاف ورکو یعنی مطلب 15 صفرونه ورسره چې کو لیکو صحیح ده ها اوس دا پورته 1 2 3 4 1 2 3 4 صحیح ده نو پاتې چې شي آفرین ایکس مساوي کېږي 4 پر لس د چې شي سره نیوټن سره یا په بل عبارت د سلیکو چې ایکس مساوي کېږي 0.4 که چېرته 4 په لس وویشو 0.4 نیوټن سره مساوي ده بس دا صحیح ده